أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم. د سکولونو کالجونو یونیورسيټانو بنیاد په دې نعره باندې کېښودلی شو چې دا تعلیمي ادارې به دا سکولونه کالجونه یونیورسيټانې به زما د قوم نوجوانانو ته زما د قوم جنکو ته هغه تهذیب ورکړي، تمدن به ورته ورکړي، اخلاقیات به ورته ورکړي، هغې ته به یو قسم د علم ورنصیب کړي، تعلیم به ورته ورکړي. خو نن بالکل د هغې الټه کارونه زموږ په تعلیمي ادارو کې کېږي. د تمدن او تهذیب په ځای باندې بد اخلاقي هلته موږ ته ښودلی کېږي، د علم په ځای باندې جهالت ښودلی کېږي، هلته د اسلام په ځای موږ ته غیر اسلامي فحاشي عریاني ښودلی کېږي. نن موږ وګورو د تعلیمي ادارو مشران هغه زموږ د ملک د ملت هغه جنکۍ کوم چې هلته تعلیم لا سي او علم حاصلول غواړي د هغوی عصمت داري کوي، د هغوی سره فحاشي عریاني جنسي زیادتي د هغوی سره کوي او د هغې جنسي زیادتۍ نه بعد د هغې ویډیوګانې جوړوي او هغه په دغې ذریعې سره بلیک میل کوي. نو موږ که نن یو مطالبه کوو او اسلام په جامه کې اسلامي خلک مهذب خلک او مذهبي خلک دا مطالبه کوي چې دا تعلیمي ادارې د موږ ته صرف او صرف تعلیم ښودلو لپاره پاتې شي، د نور څه لپاره نه، او هغه په دې باندې کېږي چې دغلته په تعلیمي ادارو کې د سړو تعلیم ځان لري، د هلکانو تعلیم ځان لري، د جنکو تعلیم موږ ته ځان له راښودلی کېږي، د هلکانو په ځي کې د هلکانو په کالجونو کې کې به د جنکو او د ښځو څه مداخلت نه وي او د جنکو په کالجونو یونیورسټیانو کې به د سړو هغه که د استاذ په جامه کې او هغه که د پروفیسر په جامه کې او هغه که په بله جامه کې د سړو هېڅ قسمه مداخلت به پکې نه وي، ځکه چې اسلام موږ د خلق نه مله د خلق مله د مخلوق نظام نه منع کړي یو. نو چې د اسلام د یو څیز نه منع کوي نو خامخا په هغې کې مسله وي، نو ځکه موږ منع کوي. نو د هغې وجې نه موږ نن د فحاشي او عریاني یو چې د اسلام په هغه لار باندې موږ روان نه یو. ځکه قرآن مجید وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مؤمنانو ته ووایي چې خپل نظرونه ښکته کوي او د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړي. دغه شان د ښځو په باره کې هم دا آیت راغلی داسې قسم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، خپل نظرونه ښکته وساتئ ای ښځو ای مؤمناتو او د خپلو شرمګاهونو حفاظت وکړئ. داسې نشي کېدی چې موږ مخلوط نظام ښځې او سړي هلکان او جنکۍ هغه یو ځای کړو او هلته بیا هغې ته ووایو چې بس نظرونه ښکته کوي، نه، بلکې موږ به د هغې هم سردباب کوو، هغې له به ځان له نظام جوړو، هلکانو له به ځان له نظام جوړو، نو هله به زموږ د دې ملک نه دا فحاشي هم ختمېږي او زموږ د دې ملک نه به زموږ د لوڼو، زموږ د خویندو، زموږ دغه شان د دې ماشومانو د دې دا ریپ به نه کېږي، د دې سره به جنسي زیادتي نه کېږي، دا درندګي به ختمه شي، دا فحاشي او عریاني به ختمه شي او بالفرض دا داسې قسم ته مخې ته روان نو د اسلامیا یونیورسټي بهاولپور په شان به نور واقعات هم کېږي او بیا موږ دا نشو منع کولی. دې باندې دلته چې موږ د مذهبي خلکو په جامه کې یو کس د چا سره درندګي کوي نو زموږ د لیبرل خلک راباسي او د زموږ د اسلامي کوم ادارې دي د هغې د بندولو او د هغې د ختمولو بیا هغې مطالبې کوي. او دلته چې کوم په انګریز موږ ته نظام راوړی، لارډ میکالر موږ ته نظام راوړی، په هغې کې که چېرته داسې قسم درندګي کېږي یو نه ده دوه نه دي بلکې په زرګونو قسمه واقعات او په یو اداره کې نه بلکې هر اداره کې بلکې اکثر ادارو کې داسې درندګیانې کېږي. زموږ لیبرل اټیانې زموږ لیبرل خلک نه راباسي او چې د دغې ادارو د بندولو هغه ناره وکړي. موږ د دې مخالف نه یو چې یاره دلته تعلیم بند شي، یا موږ د دې مخالف نه یو چې یاره موږ ادارې چې دی هغه بندول غواړو، بندول موږ نه غواړو. نو دغه لیبرل اټیانې دې زموږ په اواز کې اواز میلاو کړي او د دې ښځو د حقوقو لپاره او د دې ښځو لپاره د ځان له تعلیمي ادارو مطالبه وکړي چې هلته صرف او صرف ښځې استادانې هغه دې پړهایي کوي او د سړو لپاره ځان لري. نو چې سړي ښځو ته ادارو ته نه ځي نو بیا به زموږ د لوڼو او زموږ د خویندو زموږ د دې ملک او معاشرې او ملت کومې چې دي د هغې عصمتونه او د هغې حیا چې دی هغه برقرار وي، هغه به محفوظه وي او که چېرته موږ په دغه باندې عمل ونه کړو نو بیا به زموږ ملک او زموږ د جنکۍ دغه شان په درندګۍ کې مبتلا وي. الله تعالی دې موږ